بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في المني والمذي. به قال حدثنا محمد بن عمرو السواق البصري قال حدثنا هشيم عن يزيد بن ابي زياد وقال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حسين بن الجوفي عن فائدة عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الرحمن بن زيد عن علي رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال من المذي الوضوء ومن المني الغسل. في الباب عن المقداد بن الاسود وابي بن كعب رضي الله عنهما وعنه قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه من المذي والوضوء من المني الغسل وقول عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. مولانا صاحب دلته یو څو ضروري خبرې دي ځان سره ولیکه نو بهتر کار به وشي. یو څو مباحث دي. یو تعریف د مني مزي ودي د دې درې واړو تعریف د مني مزي ودي یو دوی محل څه دی د مني محل کم دی د مزي کم دی او د ودي کم دی تعریف ته دې ثلاثه نمبر 2 محل د دواړو دریم حکم د مزي او د ودي بس مړه موږ مزي او ودي وایو اصل کې ما تاسو مزي دی مزي فعل ودي فعل او موږ مزي د دې مني مشاکل دی کنه نو مني فعيل وزن دي نو موږ ځکه مزي او ودي وای حالانکه غلط دی فعيل نه دی وای مني دا څه دا ویل کېږي دا فعيل او مزي ودي فعل دی نو هغه مني ونده دې ته مزي او ودي وای نو دریم څه چې د حکم د مني حکم د مزي او د ودي وردا نجس حکم اداره کې دا څه دواړه نجس اتفاق دی وديون مزيون حكم يسدي نجستي اتفاقا اتفاق د علماء دي كده نجستي اس اختلاف پکې نشته دوړ سرورم حکم د تطهير د صوبه او د بدن د مزينه فلا حکم د تطهير د صوبه حکم د تطهير د صوبه او د بدن د چانه د مزينه پینځم حکم د منی دا میدان لګاو شپږم حکم د تطهیر د منینا هو شرح د حدیث اتم زمون دغه خبره احوال د رواتو اته شو کنه نه مسائل مستنبطه او لسم د منی په تطهیر کې د اختلاف د منی په طهارت کې اختلاف دایمه وي اختلاف دایمه سره دلایل دا ایمه او ترجیح ته ما هو الراجح اوس راشه مولانا صاحب یو لرازه د درې وړو تعریف ته لاول وکم لومبه منی څه ته وایي ماء ابيض سخين سپینې اوبه سخین ټینګې ماء ابيض سپینې اوبه سخین معنا دې پیژندل کنه ټینګې يخرج بالدفق عند الشهوة يخرج بالدفق ټوپ سره وځي عند الشهوة ويتولد منه الولد بچې ته پیدا کېږي وله رائحة كرائحة العجين تاسې بوی کوي لکه خمبیروړه چې بوی کوي ويعقبه الفتور فتور سړی وجود بیا سستی بیا لاړ شه ماء ابيض سپینې اوبه دي خو د سړي معنی ګورې ښه د ښځې معنی زیاړې د ته وایم صبر کوه سپینې اوبه دي سخیر ټینګې دي وريات ساتا لا ځان پوه کا یو ټینګې او یو لزج دی کې فرق دی ټینګې دی څه معنا تاسو ته وکړم لکه اوبه او پی اوبو کې ټینګوالی نشته او پیو کې څه دی پیو او په جوس کې ټینګوالی دی یو سلیخ دی هغه جدا معنا ده هغې ته بیا لزج وایي
چې هغه تار کوي دا تار نه کوي خو ټینګې دي خدای پاکه په اور کې دا خوټ کوه نو ټینګ به شي اوبه به ترې وسوځي ټینګ پېژنئ که نه نو یو ټینګوالی دی یو لزوجت دی نو دې کې لزوجت نشته لزوجت سلیخ ورته موږ پښتو کې وایو څه ورته وایو چې هغه په ګوته کې تار غوندې کوي نو دا ټینګ دي سخینون لزج نه دي تار نه کوي سلیخ نه دي یخرج بالدفق ټوپ سره وځي مزي په ټوپ نه وځي مزي او ودي او بول دا په ټوپ نه وځي عند شهوت په وخت ويتولد منه الولد د مزي او د ودي نه بچی نه پیدا کېږي وله رائحة كرائحة العجين د خمبیرولو په شان بوی کوي ويعقبه الفتور او چې اوځي نو بس سړی بیا کټ کې پروت دی د پاسېدو نی سړی څه کوي سنډا ته دې خیال نه سنډا چې کله خپله کارنامو کې بیا د کوزېدو په چل نه پوهېږي بیا به وله دغه راولې کرین به راولې نو کوزی به بیا به څه راولې کرین سترګې بقې نیولې سنډا سترګې بقې نیولې او رو خپې راخوځئ بیا سنډا خپې نشي لا په ځمکه لګولی انسان لا څه شی دی ورپسې شام ښه او مزي کې وځي مزي د هغې نه پس فطور نه راځي او د ښځې مني اصفر رقیق د ښځې مني اصفر زیړی رقیق نری وي ثقیل نه او رایحه ولې نشته نور مقه يتولد منه الولد رقم دي أغذها أو يخرج بالدفق عند الشهوة دقيق بالدفق دي أو رايحيني بكيتي بلاكي فطور راضي وبعد حضرات وإذا خذوا سرنا رومانين اشتاويلي مديدتنا فمرجوح قال نو دس خذ منيزك وأصفر رقيق سمي أصفر رقيق لا رائحة له أو توقي مني يشترينا اوس براشو مولانا سے مزیون لا مزیون راجح کم دے لکا مزیون بروزن فعلون ودیون بروزن فعلون افصح لغت دارے ما بمون مزیون وایو ودیون وایو اغا افصح ندے اغا دا منی دا مشاکلت دا وجن درے والا یوزے استعمالی گی نو منیون فعیل ودیون او مزي فعيل من استعماله ويلي شيء ده لا غير نه شيء ويلي وغير افصح ده وصراش مزي ستوي ماء ابيض دم سپینی دي خو لزجون د زج معنا مې تاسو کړل سلیخ ټینګ نه څه معنا مې وکړه سلیخ ماء ابيض سپین لزجون يخرج عند شهوته أو ملاعبة الأهل يخرج عند الشهوة أو ملاعبة الأهل أو الجماع أو إرادته ساخو هذا بس شهوته وتر بكرادة يخرج ماء أبيض لجد يخرج عند الشهوة أو ملاعبة الأهل أو الجماع أو إرادته ولا يقيه فطور نرادي والسلام ولا يخرج بالدفق دفقا بكيني ولا يتولد منه الولد خا ودي ستوي ماء أبيض مثل اللبن ماء أبيض مثل اللبن فيو بشانتوي يخرج قطرة أو قطرتين سخين دم تنجي ماء أبيض مثل اللبن يخرج قطرة أو قطرتين سخين يخرج بعد البول أو حمل شيء ثقيل يخرج بعد البول أو حمل شيء ثقيل يا بول نفسه يا درون بارشي يوسي دا خو مولانا صاحب د درې واړو تعریف مې درته وکړ یاد دي شي اوس محل یې څه دی محل د دې څه دی
نو د مزي محل د ښځې رحم دی او د سړي خصوصیتین دي د سړي محل د مزي خصوصیتین دي او د ښځې رحم دی دی محل دی نو د کمې ښځې نه چې رحم پرې کړي اپریشن ولو کې مزي به نه راځي او د کم سړي چې اګې نی او یا اګې ماتې شي بس ته د مزي به نه راځي لکه باید څاروي وټکئ که نه دا ولې ټکئ پته شته راته دا ولې ټکئ چې څاروه شي دې سره سربېږي ولې چې دا مزي یې وي نو دې سره مزي وتو سره وجود کمزوري کېږي ډېر زیات دا خو د وجود لعاب دی او بیا د مزي نه پس د بنده جما کوي جما سره هم سړی کمزوري کوي نو حیوان چې کوم وټکئ دی بیا جما نشي کولی شهوت ختم شي دا یاد ساته د مزي کمال څه دی دوه کمال دي یو د مزي د وجې نه بنده ته شهوت راځي چې چا مزي نه شهوت دی د کمې ښځې مزي نه شهوت دی د کمې ښځې مزي کمه شهوت دی د کم سړي مزي نه یا مزي کمه شهوت دی او چې مزي زیاته شهوت پي دا قانون دی نو کم څاروي چې وټکئ شهوت یې ختم شي مزي دی ختم شي شهوت ختم شو چې شهوت ختم شو بیا جما نشي کولی جما خو عند شهوت کې شهوت ختم شي بیا جما نشي کولی یوه درته ووایم او دویم څه د دې مزي داسې دی چې ښځې او سړي ته تکلیف نه ښځې او سړي ته په دې کې تکلیف نه دا غوړوالي غوندې وي نو په جما کې ښځې ته هم تکلیف نه او په جما کې سړي ته هم تکلیف نه او چې دا نه نو بیا ښځې او سړي دواړو ته په اندام رګلاوېدو سره تکلیف پیښیږي دا خدای پاک یو نظام یو شی پیدا کړی د دواړو تکلیف یو بل سره نی او شهوت په خو ګورې مولانا صاحب یو خبره درته وکړم نن سبا دا ګنده لکان چې څومره او په دې فیسبوکونو دا ګنده تصویرونه ګوري نو شهوت راشي که نو هغې سره مزي وځي نو چې مزي روانه شو او پوره ونه وته نو دا په رګونو کې انخلي او چې جما وکړي نو بیا په رګونو کې نه انخلي مکمل وځي او چې جما ونه شي نو دا په رګونو کې انخلي نو دا رګونو کې ورو انخلي اخره کې رګونه تنګ شي یا بند شي د دې خپل رګونه چې کوم دی نو بس بیا چې سبا واده وکړي نو شرمېدلې ناستې ښځې ته بیا ته کار نه کوي نن سبا ډېره لکان مونږ له راځي ډېر واده نه پس ویره جي چې را باندې څه کړي دي بار ټیکې یم او چې ښځې له ورشم نو کار مې خراب شي زه یم دله بار هم ټیک نه دروغ وی خوار شي ښځې ته د ځان نه باتور جوړی چې بار خو زه زمری یم او چې تا له راشم ګیدړ شم خوار شي دروغ وی د ټول زندګي په فیسبوکونو او په نیټونو تېره کړي نو د هغې د وجې نه د مزیره د رګونه بند کړي اسم ترې نه کېږي ډېره لکان تباه کړل دی غرق شو غرق کشرکل ټول غرق دی بلکل تباه دی دا کشرکل چې کله واده وکړي اسم ترې نه کېږي ولې د ده رګونه بند دي د مزي د ده مزیم د هر چا په خپې او مقدار خدای وجود کې پیدا کړی دی هغه مزیم وتی ده هغه مقدار هم ختم نو بیا څه کار تی نه کېږي اسم تی نه کېږي او بل دا دی چې دا مزي اوځي پوره خو نه دي سترګو تصوري نو رګونه بند پاتې کېږي او جما سره د خدای شان دی پوره وځي نو رګونه بند نه پاتې کېږي دا ډېر خطرناک شی دی دا فیسبوک مصیبت دی دا نیټونه نو الحاصل د دې محل دا سړي خصوصیتین دي چې خصوصیتین ختم پخوا به څه چلو پخوا چې دا کم دا غلامان به او بادشاه بانو به کور کې ساتل نه به ټکول هګۍ به ورته ماتول نو چې باتې به یې کړې نو به بیا به مزي نه راتله محل ختم نو چې مزي نه راځي شهوت نه راځي نو به کور کې دننه به یې کار کو نو دا یاره به ترې نه و چې زما لور سره او ښځې سره بدمري به وکړي دا کافور سو کافور متنبي ستایلی دی که کافور اخشیدي دا د بادشاه غلامو او کور کې ساتلی او خصوصیتین یې ورته مات کړي چې دی به په کور کې دننه خدمت کوي چې څه غلطي ونه کړي نو بیا ده له بادشاه نه بادشاهي ونیوله نو د دیوان متنبي چې دی شاعر د ده به سره یو ځل روانه راغله نو پسې یو دوه شعره ووایي څه وایي متنبي کې شته که لقد كنت أحسب قبل الخسي
ان الرؤوس مقر النهى. لقد كنت احسب مخکې به دا خیالو چې د عقل په کوم ځای کې پروت دی، په دې سر کې پروت. لقد كنت احسب قبل الخسی، دې خسی نه مخکې به دا خیالو ان الرؤوس مقر النهى چې سر د عقل ځای دی، عقل په سر کې پروت دی. ولما انتهينا الى عقله راينا النهى كلها في الخسا. خو چې د کافر عقل ته ورسېدو که نه نو یې پته ولګېده چې محل د عقل سر نه دی بلکې خصوصیتین دي، ځکه چې د سر شته او خصوصیتین یې نشته او عقل یې نشته. څه یې نشته لکه عقل. نو که محل د عقل سر وې نو سر خو یې شته عقل نشته. معلومیږي دا چې محل د عقل خصوصیتین دي، خصوصیتین سره عقل تللی دی. یاره شاعران توبه وباسه. لقد كنت احسب قبل الخسي ان الرؤوس مقر النهى فلما انتهينا الى عقله راينا النهى كلها في الخصا. یو بل سړی زهیر دی ډېره لویه هجوه کړې وه، د متنبي ډېره هجوه. نو یو ځل باران و دی په لاره روان و، یخني شوي و، نو هغه زهیر په مخه ورغی. نو هغه کور ته بوته چې مې ډوډۍ موډۍ پې وخوړله. چې خو خیر هغه زمانه کې نه وه، خوراک یې پې خو ګرم یې کړ. نو چې راغی د زهیر صفتونه یې شروع کړل. نو چا ورته ویل مخکې دی ولا بد وې مذمتونه او حج، اوس دې ولا صفتونه وکړل. څه وایي؟ هجوت زهیرا ثم اني مدحته. هجوت زهیرا هجوه مې هم کړې ده، ثم اني مدحته مدحه مې وکړه. ولا زالت الاشراف تهجا وتمدح. او د شریفانو خلکو کله هجوي کېږي او کله صفتونه کېږي. هجوت زهیرا ثم اني مدحته ولا زالت الاشراف تهجا وتمدح. په هر کیف خلاصه د کلام دا چې محل د دې شی به موږ معلوم کړي. اوس به راشو مولانا صاحب محل د مني څه دی. نو مشوره دا ده چې زهر الرجل صلب د رجل زهر، او پخته د ښځې من بین الترایب د پښتو میانس یخرج من بین الصلب والترائب. نو ستا اکثر شارحین لکه جلالین مولا لیکلي دي یخرج من بین الصلب صلب الرجل والترائب ای ترائب المرأة. مشوره داسې ده. لیکن مولانا صاحب راجح دا ده چې نه د دې محل نه دی معلوم چې کوم ځای دی. راجح دا ده محل نه دی معلوم. او د صلب او ترائب نه د انسان بدن مراد دی. یخرج من بین الصلب والترائب د انسان د بدن نه روزي که ښځه او که سړی دی. او د ودي محل څه شی دی؟ مثانه ده. غدود د مثانې ورته وایي. څه ورته وایي؟ غدود. د مثانې سره خوا کې رګونه د هغې نه راوځي غدود. اوس درېیمې خبرې له راځو. حکم مني رستو کا حکم د مزي او د ودي درته وایم. حکم د مزي او د ودي. اتفق العلماء ولا انهما نجس. په دې د ټولو علماو اتفاق دی چې مزي او ودي نجسه ده، هېڅ اختلاف پکې نشته. اتفق العلماء ولا انهما نجسان، دا نجس دي کې هېڅ اختلاف نشته. او څلورم مې څه ویلي، اختلاف په غسل د موضع، اختلاف په تطهیر د صوبې بدن د چانه د منی نه. یاد دي وای خدایا اختلاف په چا کې؟ په تطهیر د بدن. اختلاف په چا کې؟ په تطهیر د بدن او د صوبې د مزي نه. ځان اوس پوه کړه دلته چې خبرات اسانه شي. ځان به پوه کړي. د احمد ابن حنبل په نزد اما تطهیر الصوب مخکې اما تطهیر الصوب صوب مخکې که بدن رستو کا. نو احمد وی نزح کافی ده. احمد وی څه کوه؟ نزحه. حدیث ته باب حجت دی. باب کې به اوس نزحه راشي. وګوره که د باب کې څه دي رستو راشه. رستو دی بل باب لرا چې باب فی المزی یصیب الصوب پیدا مو که یکفیک ان تاخذ کفا من ماء. او دې منته یا خدایا یصیب کیف بما یصیب صوبی. خبره صوبی ده. قال یکفیک ان تاخذ ترا واخلې کفا من ماء
فتنزح به ثوبك نزح راله حيث ترى انه اصاب منه چې تا ته کوم ځای پته چې مزي لګېدلې د هغه ځای نزح وکړه. نو احمد ابن حنبل سوی شابسې چې د ثوبې باندې مزي واقع شي څه به کې نزح ما مې ویل رشته وی شیندل د اوبو. او ائمه ثلاثه سوی غسل دی. وایي شابه حکم د تطهیر د ثوبې د مزي نه څه دی په نزد احمد نزح حدیث ته به حجت دی. او د ائمه ثلاثه په نسبت چې دی غسل د هغوی دلیل څه دی واغسل ذکرک ورته حدیث کې راځي حدیث کې راځي واغسل ذکرک. او علت یو دی مولانا صاحب دواړو کې تلوث بالمزی دی دواړو کې تلوث دی بالمزی. نو چې اندام وینځي نو ثوبه به په طریقه ولا وینځي ځکه اندام باندې په ثوبه کله ولګي کله نه اندام نه خامخا وځي. نو زمونږ دلیل د ائمه ثلاثه واغسل ذکرک دی. نو موږ په ثوبه قیاس کوو ولې علت یو دی چې تلوث بالمزی دی. او بل قیاس په نور نجاساتم کاو شابه سي قیاس په چا کو نور نجاساتو کې نزح ده که غسل دی وایا غسل لیکن غسل شو قیاس په نور نجاساتم کو په بول غایت الى غیر ذلك. او کته دلته نزح رااله نو ما وی چې نزح په معنا د غسل ده یره غسل خفیف به وایو لکه غسل خفیف پکې سړی په کې ډېر زیات مبتلا کېږي نو کوم یو غسل وکړو خفیف. نزح په معنا د غسل. او دا مې درته دلیل ویلی دی مخکې بیا درته وایم. حضرت انس وی رسول الله مبارک منکر راغی بخاري کې به راشي ولنا حسویر منکر یو پوزه کې قد اسود من طول ما لبسا د ډېر استعمال د وجې نه تور شوی فنزحناه بالماء. نو نزحنا که دا معنا کو چې اوبه پې وشیندلې نو بیا خو هغه نور هم توروالی پرې رابرسېره چې جامې خرابوي. هلته نزحنا بالاتفاق په معنا د غسل دی. دلیل زما واغسل ذکرک دی علت مشترک دی چې تلوث بالمنی دی. او بل قیاس په نورو نجاساتو کوي کې غسل دی کې هم. او جواب د نسخ نه مې څوکه دا سبب معنا د غسل د انس روایت بخاري کې دی چې فنزحناه بالماء هغه پوزه کې مو په اوبو باندې وینځه. اوس تطهیر د بدن لرازه سموي تطهیر د چا د بدن. نو دی کې احمد ابن حنبل یو قول خدا دی چې دا نجس دی یو قول دا دی څو کوه نجس. خو د احمد یو مرجوح قول د طهارت هم دی مرجوح قول دی د احمد یو مرجوح قول د چا دی د طهارت د مزي ولیکن مرجوح دی هغه پرېږده قول دا چې نجس دی لیکن حکم نزح ده. په ثوبه کې هم نزح شوه او په بدن کې څه چې شو نزح شوه. د داود د احمد یو بل قولم دی اوس په بدن کې دی راجح دی لکه د احمد یو قول طهارت د مزي دی مرجوح دی. دویم قول یې څه شو چې نجسه ده خو حکم یې څه دی نزح ده دا مرجوح دی. راجح قول د دوره داودي ظاهري څه دی راجح قول د احمد او داودي ظاهري څه دی چې غسل د ذکر او د خصیتینو دی دواړه به وینځي. غسل د چا دی لکه د ذکر او د خصیتینو دی غسل د ذکر او د خصیتینو دی هم به پوره اندام وینځم خصیتینو. او ائمه ثلاثه سوی غسل صرف د موضع د مزي ائمه ثلاثه وی غسل صرف د موضع د مزي چې کوم دی لګېدلی دی. او ذکر به منځي خصیتین د احمد څو قوله شو یو دا چې طاهره د خدا مرجوح قول. دویم څه چې دی په بدن کې د ثوبې په شان نزح وکړه دا مرجوح دی. درېمې د داود ظاهري ملګری دی څه وایي چې غسل د ذکر او د خصیتینو به کې. او دلیل شته حدیث کې به ورته راشي واغسل ذکرک او د خصیتینو د غسل دلیل هم شته رابشي دلیل شته. یو روایت کې واغسل ذکرک دی او بل ځای کې د خصیتینو ذکر هم راغلی دی. لیکن مولانا صاحب ځان پوهې کا جماهیر په نس غسل د کم ځای دی چې کم ځای ته مزي رسېدلي. دغه حدیث وګوره دغه زمونږ دلیل دی. وروسته راشه
فتنزح به ثوبك حيث ترى انه اصاب منه، حيث ترى انه اصاب ثوبك هغه ځای وي چې کوم ځای ته رسېدلی وي. نو ذکر کې هم چې کوم ځای باندې تلوث دی هغه به یې کنه. دغه حدیث کې حيث ترى انه اصاب زمونږ دلیل دی، خو په ثوبه کې دی، په ثوبه کې نو بدن په قیاس کوا، او قیاس په نور و نجاسات هم دی مولانا صاحب. قیاس په چا دی لکه نور و نجاساتو کې څومره ځای وینځي وایه که نه موضوع د نجاست. او که ته وایې چې حدیث کې راغلی دی ذکر او د خصوصیتینو په طحاوي کې د خصوصیتینو هم شته، نو هغه علاج او تبرید باندې محمول دی. په چا باندې؟ دا علاج دی. ولې چې اندام یخ کا نو دا مزي به ودرېږي، نوره به نه راوځي. او خصوصیتینو باندې اوبه واچوه دا به یخ شي، نورې به ترې نه راوځي. محل خصوصیتین دی. نو دا ذکر او خصوصیتینو چې کوم حدیث کې راغلي دي وغسل ذکرکا، یا طحاوي کې راغلي چې خصوصیتین هم وینځه، محمول په چا شو مولانا صاحب؟ علاج او تبرید. دا به یخ شي دا دواړه ځای نه، نوره مزي به نه راوځي. او یا په استحباب محمول څه خبره پکې نشته دی. دا خو مې حکم د مزي ودي و چې نجس دی. او څلورمه خبره به حکم د تطهیر د بدن او د صوبې د چا نه؟ د مزي نه. یاد لرې ده؟ اوس راځه حکم د مني له. بله خبره حکم د مني. شافعي او احمد ابن حنبل ورته طاهر وایي. شافعي احمد ابن حنبل ورته څه وایي؟ طاهر ورته وایي، مني ته. دا قول د ابن عمر و ابن عباس هم دی. دا قول د عبد الله ابن عمر او دا ابن عباس هم دی. شافعي احمد ابن حنبل ورته طاهر وایي مني ته. دا قول د چا دی؟ د ابن عمر و ابن عباس. او زمونږ او د مالک سے پنی نجسه ده. دا قول د عمر دی. قول د عمر، د عائشه صدیقه، د ابو هريره. قول د عمر، عائشه صدیقه، ابو هريره، سعد بن ابي وقاص، انس، سعد بن ابي وقاص، انس وباقي صحابه. د شافعي نه پکې یو بل قول شته دی، خو مفتابهي دا دی ښه چې دا طاهره ده. د شافعي یو بل قول هم شته، خو مفتابهي څه دی لکه چې طاهره ده. نووي لیکي، په نووي حواله درکوم. او د احمد یو قول دا دی چې مونږ سره دی. د احمد یو قول دا دی چې چا سره ملګری دی؟ مونږ سره. دویم قول دا چې نجاست خفیفه دی. احمد یو قول کې مونږ سره دی، دویم قول یې څه دی؟ نجاست خفیفه. خو راجح قول دا دی چې دا طاهره ده. ابن قدامه لیکلي مغني کې، حواله در کوم. ښه اوس به راشو مولانا صاحب، دا خو اختلاف شو په مني کې. اختلاف چا کې شو؟ مني کې. او دلایل د ټایم خو لږ مخکې دو. حکم د تطهیر د مني څه دی؟ حکم د تطهیر د چا؟ د مني څه دی؟ نو ګوره اوس د احمد او د شافعي په نسبت باندې طاهره ده. نو حکم یې څه دی؟ هغه دا دی چې دغه به وکړې، دا دلک به وکړې یا فرق به وکړې، ویې مږه یا فرق په نوکونې ومږه. دی حکم شو. لکه پوهېږې ته یو ټکې ورسره لږ زیات کړه د شافعي د مسلک کې. ماته یو خبره یاده شوه. د شافعي یو قول ګورې مونږ سره هم دی. څه مې وایي؟ د شافعي یو قول چا سره دی؟ مونږ سره. دویم قول یې څه دی؟ چې د سړي پاکه ده او د ښځې نجسه ده. ویې لیکه خیر دی. د سړي پاکه ده او د ښځې سره نجسه. خو راجح قول چې مفتابهي د نووي لیکلی دی هغه ده چې طاهره ده. ښه ده راشه. نو د هغې څه مې وویې؟ د شافعي او احمد په نسبت باندې خو طاهره ده. نو حکم یې څه شی شو لکه دلک او فرق. دلایل یې څه شو؟ دلایل هغه روایت چې کوم کې د مني فرق او دلک راغلی را روان دی. دلایل هغه روایت چې کوم کې د مني دلک او فرق راغلی. نو حکم یې معلوم شو. او چې دلک او فرق راغلی نو طاهره هم ده. او د مالک صاحب په نسبت غسل بكل حال دی. څه مې وویې؟ غسل بكل حال که بدني که صوبی
که اوچوي که نرم دغه وي نجسه ده او زمونږ په نسبت باندې چې غسل د انکان رطبا غسل د انکان رطبا که رطبا نو غسل او فرق دی انکان یابسا مونږ وایو که چېرته لمده به څه به کې رطب به نه وي رطب پخو کجورو ته وایي رطب که چېرته لمده به څه به کې غسل او که اوچوه نو فرق په نوکونو وګروه یا دلک په ګوتو وګروه دا حکم د ټولو نجاست غلیظه و دي زمونږ په نسبت نجاست غلیظه دا کلک دی کلک او په سنډلو باندې او په مګلو اثر د صوبې نه ختمیږي بس ټیک ده که معمولي اثر پاتې وي شینوالی خړوالی پروا نه لري جسد ذات یې ختم شو څنګه شو لکه د شافعي احمد په دې حکم څه شو دا دلیل څه دی روایت را روانه او دا دلیل د طهارت هم دی که دا نجس او دلک او فرق به پکې ولې راته او زمونږ په نسبت د مالک په نسبت بکل حال غسل دی ځکه نجس ورته وایي او زمونږ په نسبت باندې که یابسه وه نو دلک او فرق او که رطبه وه نو غسل یا لکه پوهېږې په خبره دا یو مسله شوه اوس به راشو مولانا صاحب دې حدیث ته نو هغه نورې خبرې به پکې وکړو ښه دلایل او هغه تفصیل به مو وایو او بله څه خبره مې ته کړې وه چې کلام په راویانو شرح د حدیث او مسایل مستمر بل څه مبحث خو پاتې نه شو هذا مخکې ده باب ما جاء في المني والمزي وبه قال حدثنا محمد بن عمر الصواق البلخي ثقة محمد بن عمر غالبا نن په بخاري کې تیر شو ثقه راوي دي هشام ثقة هشام هم ثقة دي يزيد بن ابي زياد ثقة دلته امام ترمذي جبل وکای مخکې د یزید روایت ته حسن ویلو دلته به صحیح وایي او ما درته ویلو مخکې چې مې دا صحیح راوي دی ګورئ مې د امام بخاري امام ترمذي تسامو شوی ده اوس به راشي وبه قال وحدث محمود بن غيلان تېر شوی دی حسین جوحفي ثقة او زايده تېر شو ابن قدامه ثقه دی یزید ابن ابي زیاد محاوله ته چې امام ترمذي مخکې د روایت حسن ویلو مې تسامو ته شوی ده صحیح به ورته وایي عبد الرحمن بلال خو د اجله تابعین نه دی عن علي رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المزي ما ویلو چې سائل دی نو ښه دی عامر و نسبت عامر ته شوی دی سائل څوک مقداد او عمار یاد دي او تطبیق مې کړو فقال من المزي الوضوء ومن المني يعني من خروج المزي مضاف مقدر کا ومن المني خروج المني الغسل خو ګورې مني چې دفقتن وزینو غسل دی پکې او که یو سړی بیماری او د نه منی لاړه پای سړی نه جوړي او بغیر د دفنه منی اوزي هغه غسل نه واجبېږي نو منی چې دفع سره وزي سره وزي دفع سره که مریض او منی ته لاړه بعضې وخت سړی مریض منی ته وزي دفع پېنی هغې غسل نه واجبېږي نو دې کې به تقدیر ایږدو اوس د حدیث څه معلومه شوه هغه ده چې په علم کې حیا مذمومه ده محموده نه ده خو که مسله د حیې بالواسطه تپوس کولی شي یاد لرې ده او د بالواسطه ځکه کړې وجه مې ویلې وه او بل دا چې د دې امورو تپوس استاد نه کولی شي او بل حکم دا چې د مزي کې اودس دی خروج د مزي کې او خروج د مني کې څه شی دی غسل نو دا زما دلیل په دې هم دی چې هر کله په کوم څیز باندې حدث اکبر لازمیږي نجس ورته ولې نه وی چې موجب د حدث اصغر دی چې مزي ده او بول دی نو هغې ته نجس وی او چې کوم موجب د حدث اکبر دی وایه نو هغې ته ولې نجس نه وی دا زما دلیل د هغوی دلایل را روان دي وفي الباب عن المقداد بن الاسود ابو داود نسائي ابن ماجه کې دی ابو داود ابن نسائي ابن ماجه او د ابي بن كعب په مصنف د ابن ابي شيبه کې دی قال ابو اسحاق هذا حديث حسن صحيح یاد لرې شوه دا يزيد ابن ابي زياد وقد اصل کې هغه د ما دلایلو کې راغلی نو ده ورته حسن هلته ویلی وقد روي عن علي عن ابن من غير وجه اشاره شهرت د حديث کې من المزي خروج المزي الوضوء ومن المني خروج المني بدفق الغسل وهو قول عامه اهل العلم بلکې حافظ ابن حجر په دې اجماع ده نجاست د منی کې اختلاف ته و دې کې اجماع ده چې غسل دی من اصحابنا وبه يقول الشافعي وأحمد اسحاق وباب في المزي يصيب الصوبه بس صبر کوا نور خبرې مې کړې ځکه درته وایم وبه قال حدثنا هناد تيرشي ثقة عبد بن سليمان كوفي دی عبد بن سليمان كوفي دی او ثقه راوي دی محمد بن اسحاق ثقه دی یاد لري دا اختلاف د مالک خو پکې وکنه لیکن ما ویل چې راجح دا چې دا ثقه دی خو مدلس دی عن سره نقل کوي عن خو یاد وساته
فابو داود کې دا حدثني سعید وی حدثني نو اغا علت د تعنعنه ختم شو. سعید ابن عبید مدنی دی ثقفی دی مدنی ثقفی ثقتون. سعید ابن عبید ابن الصباق پلان نقل کی عبید ابن الصباق دی مشهور تابعی دی و ثقه دی. سهل ابن حنیف انصاری دی بدری دی او د اوس قبیله دی انصاری اوسی بدری. د علی زمانه کې د بصره والی او د علی زمانه کې بیا دی وفات شویم دی. قال كنت القى سوي زب پیش کېدم د منینه شدت او عنا سره. شدت او عنا سره د خیالو چې خروج د مزي باندې شهوت سره ودی غسل دی. نو عنا او شدت دا معنا کړهو غسل به مې کو په خپل وي. فكنت اكثر منه من اجل يدي اكثر من اجله الغسل. فذكرت ذلك لرسول حكمة معلوم رسول الله مبارك فسألت عنه فقال إنما يجزئك من ذلك الوضوء وضوء الكافر. هلکه مسله مستنبطه معلومه شو کنه چې د پیغمبر نه تاسو کوا دا عالم نه تاسو کوا فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. دیم څه معلومیږي چې موجب د حدث اصغر دی وضو. قلت يا رسول الله كيف ما يصيب ثوب منه سرنګ حال د هغه څه چې ورسې د ماته منه د مزینه. قال يكفيك کافی دی تعالی ان تاخذ كفا من ماء یو کف والا فتنزح به ثوبك ثوب باندې وشیندا لك بول الغلام کی یاد دی وحيث فاخذ حيث مكاني دی دا بدل د ثوبك نه دی حيث مكاني بدل د ثوبك نه دی ترى چې تویني انه چې دا مزي اصاب رسیدل منه د ثوبینا. نو مولانا صاحب در چا لپاره مصدر فی تنزح احمد لپاره ما څه جواب وکړو چې غسل خفیف مراد دلیل مې راته وی دا انس روایت او حيث ترى زما دلیل دی چې صوبه کې هغه ځای وینځي چې کم ځای ته رسېدلې ده نو په اندام کې به هم صرف هغه ځای وینځي چې په کم ځای نجاست پروت دی. او که ته وایې چې د ذکر او د خصوصیتینو ذکر دی یا استحباب یا تبرید باندې مې حمل کړه. خلاص شوا حديث مسائل آسان دي. قال ابي هذا حديث حسن صحيح لا نعرف مثل هذا الا من حديث محمد بن اسحاق في المزي. دي به متفرد دي لكن پروا نشتا. مثل هذا دو مثل هذا تاكيد دي. وقد اختلف اهل العلم في المزي يصيب الصوف فقال بعضهم لا يجزئ الا الغسل وهو قول الشافعي واسحاق وقال بعضهم يجزئ هو النزح. شيوای شافعي اسحاق نه دی ګوره مالک ابو حنیفه هم دی شافعي اسحاق نه دی وادي څوک دی اي مسألة اسا اسحاق هم دی وسره. وقال بعضهم يجزئ النزح چې احمد دی. وقال احمد ارجو ان يجزئ النزح بالماء لكن زما دلیل څه شو واغسل ذکرک یاد دی. نو علت یو د چې تلوث په مزي دی نو چې هغه کې غسل دی کوم غسل شو او قیاس په نور نجاسات ویم کوما دا بل در ته زر وې مخام. باب في المني يصيب الصوم سبق درسان دی خیر لږ وخت به تیر شي. هنادم تیر دی ابو معاویه هم تیر دی اعمش هم تیر دی ابراهیم نخعیم تیر دی حمام ابن حارث هم تیر دی دا ټول سره بیان ثقات دي. قال حمام يضاف عائشه زيف او په ابو داود کې راځي چې دا حمام ځان غایب فرض کړی هم دی په خپل نو فامرت له حكم عائشه له د حمام د پاره بملحفه په یو غټ صادر صفراء ازیال نو فنام فيها دی پکې ودشو. دا به میلمانه د بار نه راتل خو ما تاسو ته وی چې د پردې نه پورې غاړه بو حدیث په اوریدل نو فاحتلم احتلام راغی. احتلام معنا پرون مې ویل دا نو فصحیا د حیا وکړه ان یورسل چې اولیږي عائشه ته په دې حال کې به چې په دې ملحفه په دې غټ صادر اثر د احتلامي چې په دې خو د احتلام اثر د عائشه لګم نو حیا ورتله فغمسها في الماء په وبو کې غوپا کول انزل دی غوپا نه مراد دي وی وینځه. ثم ارسل بها بعائشه لغ صادر لګو نو عائشه خو پوښ ما شومه هونه فقالت عائشه لما افسد علينا صوبنا ومنګه صوبه ولې فاسده کړه. فاسده دا چې غټ صادر دی وینځه زرو چیږي نه او بل دا پړی وینځلو صوبه کمزوري کیږي هم چې ورته بار چي. انما يكفيه کافی دلر ان يفركه باصابعه چې په ګوتې مګلې وي. وربما فرقته من صوب رسول الله صلى الله عليه وسلم باصابعه. دین ای شافعي او احمد مګورې مذهب مستقل د تمام چې هغوی کې اختلاف شته لیکن راجح قول د دواړو دی چې منی طاهره ده د دلیل د کدا نجس او په ګوتې ولې مګا او دویم ته حکم د تطهیر معلوم شو چې فرق دی یلکه پویږي دا شو. قال ابو اسحاق هذا حديث حسن صحيح بالكل وهو قول غير واحد من الفقهاء لك سفيان احمد او اسحاق شافعي دي. قالوا في المني يصيب الصوب يجزي والفرق وان لم يغسل وان وسي اگر کی وینځي. وهكذا روي عن منصور ابن معتبر كوفي ابراهيم نخيان حمام بن الحارث عدي بل سند رول مستوات الاشبه الى عمش مطابق هذا منصور. وربا ابو معمر شماشر هذا الحديث ابراهيم عن الاسود عن عائشه ده بل لولو لیکن حدیث عمش اصح ده اگر راجح ده.
اوس مولانا صاحب ما درته نوره خبره وکړه خو زما دلایل ووایه تاسو پوهېږئ په خبره دا رده دلیل شو او زما دلایل ووایه چې خبره ته اسانه شي زما یو حدیث د جابر دی شابه د دوی یو بل دلیل هم دی وایي دا مني دا وایي اصل د انبیاو د پیغمبرانو ته پیدا کېږي ځکه پاکه ده ولا د هغې نه خو جواب اسان دی خو دا چې اصل د انبیاو د اصل د فرعون هم ده اصل د حامان هم ده اصل د خنزیر هم ده اصل د فساق هم ده څه دلیل تاسو پوهېږئ په خبره هغې ته مه ګوره راشه اوس زمونږ لومبی حدیث د جابر دی شابه سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم تقلشا سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أصلي أو أصلي أصلي دي حمزة استفهام مقدرة ده سأل رجل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أصلي أو أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي كم خذ سرب كم صوبك راشم أغيك مسكول شم قال نعم شبا قال إلا أن ترى فيها شيئا فتغسله قال نعم شبا قال نعم إلا أن ترى فيه شيئا إلا أن ترى فدي أولي إن فيه بدي صوبك شيئا شيء فتغسله هذا ما دليل أو شيء مطلق دي كما زيوي كما نيوي أو تخذ الأراضي خام خامني واقعي كيجي آتي فيه أهلي قماويني وذكنا تنزيه ده صنعة التنزيه ده جماعة مراد ده أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي قال نعم إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله ده زما دلیل تغسله نو نجاست هم معلوم شو حکم معلوم شو صحیح ابن حبان کې دی صحیح د چا کې دی لکه ابن حبان کې دی زما دویم دلیل څه دی دویم مورا قرآن شریف کې الله فرمایي من ماء مهین من ماء نو قرآن ورته مهین ویلی دی نو چې الله ته په مهین تعبیر وکړو نو ښکاره خبره ده الله غوندې ذات ته په مهین تعبیر وکړو نو ښکاره خبره چې شی نجس دی او مولانا صاحب ما سره د عائشې روایت مفصل وره دی جواب بمشي د عائشې صدیقې روایت مفصل وره دی جواب بمشي اسده كنت افرق المنيه شبع كنت افرق المنيه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يابسا كنت افرق المنيه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا سمعوا بياتك كنت أفرق المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا نو دا عائشې صدیقې فرق ویلو چې د به نه وینځله دا چې اوچه شوی ما به فرق کړی نو دا په مالک حجت ګرځو په موږ یې مه ګرځوه دا عائشې مفصل روایت راغی که نه دا موږ دپاره دلیل دی ښه او اے مولانا صاحب یو خبره ته بله مو کوم قیاس په نورو نجاس اے قیاس کوم بول ناقض د نقض ده بول موجب د حدث اصغر دی نجس هم دی حکم غسل دی یاد لري ده که نه ده غایت موجب د حدث اصغر دی نجس هم دی شابه او حکم غسل نو په هغې مونږ قیاس کاو مخکې ځه اوس کوم ځای کې دی وبه قال حدثنا احمد بن مني ابو معاويه عمرو بن ميمون ټول تېر شوي دي عن سليمان بن يسار ده مولى ده ميمونه دي مدني دي ثقه دي عن عائشه انها غسلت منيا من ثوب رسول الله هذه مني دي بو تدينا جواب کوي دي وي غسل کړي مونږ منو خو کله کله یو شی مستقذر طبعا وینو خلق وای چې اثر په پاتې نشي وینځي لکه قڼې نه چی وینځي یا بلغم نه چی وینځي وی دا منافی دی وی دا فرق سره نه دی حکم فرق دی خو کله یو بنده دا وي چې د یو شي اثر په پاتې نشي اگر چې مستقذر طبعا دی خلک یې وینځي مې داسې مه وایه داسې کوي ورسره دا تطبیق مه کوه هغه عایشې په خپل بل روایت کې تفصیل کړی چې ما راته ووایي زه اوس قال ابو اسحاق زمون دليله قال ابو اسحاق هذا حديث حسن صحيح او حديث عائشه انها غسلت منيا من ثوب ثم ليس بمخالف لحديث الفرق وان كان ان بس ذكر فرق يوجد فقد يستحب للرجل ان لا يرى على ثوبه اثره اگر چې مستقذر طبعا وینوین دي قال ابن عباس المني بمنزله المخاط فامته عنك لو بخيرة دي نست مخالفت نشته ابن عباس قولم دغه دی لکه پوهیږئ کنه ابن عباس قول څه دی هم دغه دی لري کا او یاده په منزله د مخاط په استقذار کې دی نجس هم ده او مستقذر هم ده
نجس هم دوسه ده خو لیکن دا رده مذهب دی خیال دی راغی نو دا دی کې څه